نو مالک ابن دینار تا دا گناه څنګه پرېښوده او بیا پرېښودل نه دومره لوی عالم فقیه شیخ الحدیث صوفي بزرگ نه خدای پاک جوړ کړ دا سوا مالک ابن دینار وی عجیبه ناشنا تپوس دی وکړ وی دما یو وینځه وه یو وینځه مې واغېسته واده مې نه و کړی خو زه لوپر وم بدعملۍ به مې هم کولې شراب به مې هم څکل هغه زمانه کې چې عرف کې کومه ګناه وه هغه ټولې ما کولې تاسو ته پته ده ځکه خو رې مانه تپوس وکړو دا ګناهونه مې کول او قتل به مې چې یو جنۍ ماله خدای راکړي چې هغه ډېره مزېداره خشتۍ وي یو وینځه مې واغېسته بس زما ارمانونه خدای په هغه وینځې ورجول خشته م وه او زما زړه ورسره ولګېد بس زما د زړه ارمان پوره شو ما خدایه ماله خو دې وینځه راکړه وا مې غېستړه ارمان پوره شو وینځه خو سړي له جیزي ما ورسره ډېر خدمت به یې زما کو ډېر قدر به یې زما کو زما عزت به یې کو زما خیال به یې ساته نصیحتونه به یې ماته کول بس ښکلې م وه هوښیاره م وه عقلمنده م وه بس ما به وی چې خدای دړه ارمان دې راته پوره کړه هغه وینځې نه ماله خدای یو لور راکړه لور هم ډېره زیاته هوښیاره وه پوهه وه لور به ما ته څه چې ما به شرابو بوتل لاس کې واغېسته لور مې د 2 کالو نه کمه ده بوتل له به یې دیکه ورکړه ښکته به یې رانه وغورځو دا پوټینۍ ده ماشوم چې ما به څه ګناه کوله او ګناه ته به اراده وه نو د لور به د ما دا ګیره ونیوه ګیره به هغه زمانه کې هر چا پرېښوده رواج و او دا دیکه به یې راله راکړه ما وی د ما دا لور ډېره هوښیاره ده او دا ډېره عقلمنده ده او دا اوس ما د ګناه نه منې کوي ما ګناه ته نه پرېږدي لور مې لویه شي که خیر انشاءالله دا به څومره صالحه وي څومره دینداره وي ما سره به څنګه وي که واده شوه خاوند سره به څنګه سرخواښې ډېر زیات خوشحاله وم او لور مې خشته وه ښکلې وه زه او خو زما د ښځه مې نورم خوښه شوه د دې لور د وجې مې ښځې سره محبت نورم پیدا شو اتفاق دا چې هغه لور مې د 2 کالو عمر ته ورسېده مړه شوه یاره وی په ما طوفان راغی اوهو همه چې خخه کړه پوهېدم نه بلکل دماغو مې کار نه کو چې خدای دا ماشومه لور څونه خشته ښکلې هوښیاره یاره به نو دا څه شوه لاړه رانه 2 کالو عمر 2 کالو ماشومه چنچڼۍ غوندې وي بیا کیلونه پلار او مور اخلي او د ماشوم رو پلار ته ملا ته مور ته بچي مخم پلار مور سره مګي نو دا کور یو کیلونه د لوبو یو خشته بنده ورته خوشحاله چې مړه شوه وی زما زړه بیماري ولګېده دماغ مې پریشان شو او ما ته د زړه بیماري لمه مې هر وخت هغه زمانه کې خو د هارټ اټیک نو خو د اړه خفګان نو زه به ورته دا ووایم چې د زړه اټیک به لګېدلي زړه به خفه زړه به هر وخت پریشانه ما به شراب راواغېستله به مې څکل چې دې سره زما پریشاني ختمه شي ما به ګناه کوله په اتفاق ده او زه پولیس کې نوکر وم وایي دا زمانه دا وه چې د حکومت شرطه پولیس کې زه نوکر وم خلکو سره مې هم ظلمونه کول زیاتې مې کول هر قسمه خلک پولیس کې شته نیکان هم شته صالحان هم شته او بل شیان هم پکې شته ما به خلکو سره هم ظلمونه کول زیاتې به مې کول رشوتونه به اخېستل وی د شوقدر شپه ده د شعبان 15 شپه او د جمعې شپه ده اوده شوم خوب یې نموس په خوب کې شپېلۍ ووالې شوه او خلک د قبرونو نه پاسي اوس میدان د حساب کتاب شپېلۍ والې کېږي او دا قبرونه شلېږي او خلک ترې وځي دا منظر زه په دې سترګو وینم بړق چې قبر وشلېږي سړی ترې وځي بړق چې قبر وشلېږي ښځه ترې وځي غرزي ده د قبرونو خلک ترې روان دي او هیبت دی او چغې دي او سوري دي او غوبل دی او طوفان دی او سیلی ده او یو غم جوړ دی چغې دي وهل ټکول دي څوک قبر نه پاسي فرشتې ډبۍ وهي څوک یو شان دي څوک بل شان دي یو هیبت دی هیبت دا خوب وسینم وی چې مې وکتل داسې یو اجدها ده تور او زیړه رنګ یې تور دی او زیړه او ډېره غټه اجدها ده دا غټ خماران او خولې وازه کړې ده او ما پسې را روانه ده یو خدای داسې په غم وړېدم زه مخکې هم دا اجدها ما پسې ده وی یو سړی مې ولیده ډېر مطمئن ولاړ دی خو ډېر کمزوری دی ډېر انتهایي کمزوری او ما ته نیغ ګوري په ما ډېر خفه دی دا سړی چې ما د ګوري سترګو نه اوښکې بهېږي خو مطمئن ولاړ دی خو ډېر ټپ ټیپ سړی دی ما ورمنډه کړې سړي لا ای رورې ما بچ که د دې اجدها نه دغه د راپسې راورسېده او دی خو که یو خلز ونیوم نو تباه کېږم وی دا سړی ما ته وایي چې رورې ډېر در باندې خفه یم خو زه د دې اجدها د طاقت نه یم ما کې د اجدها
طاقت نشته چې تا ته بچ کړم. منډه وه د تخته شابه تخته لار راته ښیي چې دې غر ته تخته. زه نشم طاقت لرلی د ما وجود ته وګوره ته د اجتهاد ته ګوره. وایي زه ترې مخکې م اجدها ورپسې راپسې او وایي دا غوبل دی او پړقه پړوقي دی او غرز او غروز دی او چغې او سوري دی او هیبت روان دی. همقسې دا قبرونه شلیږي او خلک ترې وځي او وال ټکول شي زنځیرونه چا ته مری تاچي او چا له سر له رابرولي کېږي. څوک نیکان صالحان دي وایي یو غر ته وختم. وایي چې د غر ته وختم مخامخ د غر ناخوا اور بلیږي. یا خدایا زه اوس پس کوم دی خوا اجدها ده اخوا خو اور بلیږي. ویړه کې مې چې راشه دی اور ته ودانګه د اجدها نه به بچ شي بس مړ بچې چړو قصه دې خلاصه شي. خو چې اور ته مې دانګل نو یو فرشته اواز راکړو چې نه ګورې ته د دې اور اهل نه د دې اهل نه ګورې دې ته ور ټوپ نه کې داسې تاو شابه داسې تاو شه. وایي په هغې چې راکوز شوم بیا هغه بوډا ولاړ دی. ما وی بابا د خدای خاطر وکړه ما خو اور ته دنګل خو یو چا آواز راکړ ما بچ کوې بچې ډېر مې د باندې له خفه کېږي ملګري ډېر زیات جړه راځي چې تا ته ګورم خو زه ډېر کمزور یم د دې مار طاقت ما کې نشته. بابا څوک م وایي دې غر ته وخیژه دلته د مسلمانانو سامانتونه شته کیدای شي هغې کې څه تا ته څه پیدا میلاو شي. وایي هغې غر ته روان شم وختم. وایي چې وختم په غر د پاسه د سپینو زرو یو شاندار محل دی. غر نه د سپینو زرو یو غر دی په دې غونډۍ د پاس د سپینو زرو او په هغې غر کې سوړي دي کړکۍ دي او په هغې کړکو د پاسه د ریخمو پردې ویزاندې دي. یا خدای پاکه او چې ګورم اوس دا خامار ما پسې را روان دی خو دې وخت کې د دې خامار د نظر نه زه لږ اخوا دې خوا شم خو دې ما ګوري ما پسې روان دی ګوري هر دی کې چې خو ما پیدا کوي. هلکه دا د سپینو زرو خشته غر او دې کې دا کړکۍ او د ریخمو دا څیزونه او وایي چې دا مې وکتل نو دې کې یو فرشته آواز وکړ چې بار روځې بار روځې. وایي د هغې نه ماشومان راووتل دا کړکو نه یو ماشوم مروت بل مروت بل مروت بل مروت خو چې د ماشومانو زه ولیدم او زما هیبت یې ولیده نو هغه نورو ماشومانو ته چغې کړې ای وړو مهرباني وکړې راشه دا سړی اجدها خوري هله چې راته مدد وکړو. وایي دې کې نور واړه راووتل. وایي چې واړه راووتل او ومې کتلو زما لور ده پکې 2 کاله کې چې مړه ده. وایي چې ما دې ولیدم وایي نورو وړو ته وایي هذا ابي پلار مې دی هله دا خو زما پلار دی. وایي رامل نه کړی هغه ماشومې اوس ګردې قدمونه اخلي او په دې ګس لاس یې زما ښې لاسونې وه او ما ته بابا فکر مه کوه او دې وخت کې دا اجدها ماله راورسېد. هله بچې دا اجدها مې خوري هېڅ هم درته نشي ویلی او زما د لور سره په دې ښي لاس کې یو رڼا ده په ګس لاس یې زما ښې لاسونې وه او په ښي لاس کې یو رڼا ده ورسره او چې دا څنګه هغه اجدها ته ور مخکې شوه او هغه رڼا یې پیدا سیواله اجدها منډې کړې لړه وتښتېده. شکر د خدای مې ادا کړه چې الحمدلله شکر د خدایه چې نن خو د دې لور د برکت نه او د دې ماشومانو بچو د برکت نه پروردګاره د لوی غم نه دې خلاص کړمه. وایي زه کېناستم ستړی وم ډېر زیات وایي دا لور راله زما د غېږ کې کېناسته او چې غېږ کې کېناسته نو یې ما ته سر داسې روچت کړه او یې ما ته وایي بابا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. اوسه پورې ته خو مسلمانې که نه بابا نو اوسه پورې تاله هغه وخت نه دی راغلی چې د خدای نه ویریږې بابا اوسه پورې ته د خدای نه یریږي ستا د الله د یری وخت به کله راځي اوسه پورې نه یریږي. وی بس پوه شم مې بچې قرآن شریف دې کوم ځای زده کړی دی. وی بابا ستاسو نه موږ له ښه قرآن راځي بچې دا د سپینو غر وی دا چې کوم مسلمانانو بچي مړه شي دې غر له راځي بچې دا اجدها څه شی بابا دا ستا بد عملو بابا څومره طاقتمن کړی دی طاقت ورکړی دی بد عمل چې څومره کې ورته خوشحاله دا مضبوطېږي دا پهلوانېږي دا اجدها ستا بد عملو خود طاقتمن کړی دی دا د طاقت او بچې دا هغه بوډا سړی چې و دا بوډا څوک و دا ستا نیک عمل و الګ غوندې پټېنې نیک عمل خو ډېر کمزور و ستا د بد عمل مقابله نشي کولی در باندې خفه خو و وی جلل درته خو ستا د بد عمل مقابله نشوه کولی او دا اور دوزخ او دا زمونږ د ماشومانو کوټه د مونږ دلته کې یو
دا ځای یو دا ځای خو بابا بسې که که نه خدای خاطر وکړه بس نور بسونه جون دی وي او خدای یاد کا او نیک عمل او مونږ چې کم ماشومان مړه شي مور او پلار دپاره به سفارش کې مونږ دې دپاره دلته ناست شو. مالک ابن دینار وایي چې راویښ شومه باوې باس سر به سجود شم رب العالمین ته مې الله وخت راغلی دی باس ما ته خو لور د قرآن آیت اووې الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله چې مسلمان ته لا د خدای د یاد نه غفلت د هغې د بیدارۍ وخت لا نه دی راغلی دی الله بس نن نه پس مالک ابن دینار توبهګار بس سوچه توبه الله نن نه پس به مالک ابن دینار ګناه نه کوي بس نن به تا خوشحالومه تا به راضي کوم الله ما خو نه خو د ماشومه واغېسته ما خو وی لیونی شم د ماشومې پسې خو الله دا دې ښه کړي دي که دا ماشومه نه وې مړه او دا جامدی وې د اجدها به والې هم برباد کړی وې. ور الله تعالی هر شي کې د انسان خیر لټوي دا الله هر عمل د انسان د خیر دپاره دی خو موږ په خپل خیر و شر باندې نه پوهېږو. قسم د الله په ذات چې د الله نه مهربانه په بنده څوک نشته. مور دونه مهربانه نه ده پلار دونه مهربانه نه دی دوست دونه مهربانه نه دی څومره چې رب العالمین مهربانه دی. لیکن موږ ګناه کوو توبه نه وباسو گناہ کو توبہ نو باسو نو حضرت مالک ابن دینار سوئی پسچ میں توبہ ہوئستا لڑم حدیث میں شروع کرل علم میں شروع کا او فقہ میں شروع کلا دا مرتبہ مال رب العالمین دا اغی سچ توبے دا برکت نرا نصیب کلا. فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا اللہ نہ بخنا غوالے الله نه بخنه غواړي الله بخون کې دی ګوره الکرونو تاسو نه تاسو کوم شتبل څوک چې ګناه وبخي نشته دی بخون کې څوک دی رب العالمین دی. نو فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا الله نه بخنه غواړه رب العالمین مهربانه دی. یرسل السماء علیکم مدرارا په شیبو شیبو باران در باندې کوي ته چې الله با مثلا څوکي باران در باندې کوي د خدای بنده باران نه کوي ګرمي به ختم شي اوبه به راشي کویان به ډک شي. ویمددکم باموال مال نشتا ما نه بخنه غواړه چې درکم کنه و بنین زامن نشتا ما نه بخنه غواړه چې درکم کنه ويجعل لكم جنات باغونه به درکم د دنیا مو د آخرتم ويجعل لكم انهارا نهرونه درکم دون ازمکه درکم چې نهرونه به پکې بیږي. ما لكم لا ترجون لله وقارا د خدای نه عزت ولې نه غواړئ ولې امید نه لرئ د الله نه د عزت څه مطلب بخنه غواړه چې خدای عزت هم در لري. الله مونږ توبه نو بس گناہ کو توبه نو بس. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ترمذی شریف حدیث دی وی د منافق او د مسلمان د توبه فرق څه دی؟ د ګناه او د توبه منافق چې ګناه کوي دا غي داسې مثال لکه چې په پوزه مچ کینی او داسې کې مچ لاړ شي اس پروي مچ په پوزه کې نه څه چلو شو چې داسې مکلې لاس مې وړقاو مچ لاړ ختم شو دا د منافق ګناه ده. او د مسلمان ګناه څه ده چې دې ګناو کې دی به یریږي چې د غر لاندې پروت خدای غر به کله را پریوزي دا غر را پریوزي پروردګار دا به کله را باندې را پریوزي یا روي یعنی منافق د ګناه نه یریږي مؤمن د ګناه نه یریږي. ولم يصروا على ما فعلوا څه مطلب ګناهو کې خو همیشواله پې نه کوي در توبه وبس مونږ ګناه کوو ګناه د پاسه ګناه هغې ګناه د پاسه ګناه هغې ګناه د پاسه ګناه هغې د پاسه ګناه هغې د پاسه ګناه اخر خدای نه منو خدای له به نه ورځو د مرګ مری مونږ راوړی دي څه پته لګي کم وخت مرو کور کې مرم بار مرم لار کې مرم سړک مرم جماعت کې مرم کم ځای مرم په څه مرض مرم په څه به مرم هر سړی په دا سوچ کې پروت دی شلو کالو دی زما عمر ډیر دی هلکه شلو ولې ډیر دی دا په 1500 کې خلک مړه شوي په 1500 کې مړه دي مور نه پیدا هم نه مړه دی 150 کې دی زه خو ځوانی کې څلوېښتو کې دی چې زه خو پهلوان یم اتیاو کې چې دی والله که دا غم د دنیا نه لکېږي
چې د سلو نه ور واوړېده هغه په دنیا کې په عمر حرس دري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمان بوډا کېږي حرس یې ځوانېږي. په څه ځای ځوانېږي؟ په مال او په عمر. عمر ډېر دی، عمر ډېر دی، مال ډېر دی، مال ډېر دی، مال ډېر دی. مهرباني وکړئ ګناه مه کوئ، مه کوئ، الله خفه کېږي. جرم دی، الله مه خفه کوئ. وشي فورا توبه وباسه، فورا ځمکې ته پرېوځه، توبه وباسه. الله معافي غواړم، الله معافي غواړم، الله بیا به نه کوم، بیا به نه کوم، بیا به نه کوم، الله معافي غواړم. ته ګوره رب العالمین معافي کوي که نه کوي؟